الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذنا أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. صدق الله خالقنا العلي العظيم. درود الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر دي قال الله جل جلاله هم نواله د انسانانو په ژوند کې قسم حالات ژوند زندگی ترتیب مراتب پریشانی خوشحالی قسم ژوند الله ور باندې راوستلی دی. انبیاء کرام د الله جل جلاله په روح زمین باندې چې څومره بهترین مخلوق دی هغه انبیاء کرام. بیا انبیاء کرامو کې الله جل جلاله هم فرق ایښی دی. بعضې داسې انبیاء کرام دي چې په هغو الله جل جلاله ډېر امتحانات راوستلي. هغه ډېر امتحانات له وجې الله جل جلاله دوی نور ځان ته محبوب ګرځولي، نور هم قدرمن کړي. په قرآن مجید کې ما یو آیات ویلی، پیغمبر ابراهیم علیه السلام یو واقعه خواته نیت ته اراده ده. الله په قرآن کې فرمایي وایي څه ټیم چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویلی چې ای بابا زه تابع نما، ته او ستا قوم دا ټوله په ګمراهۍ کې اخته یاست، په ضلالت کې اخته یاست. اوس علماء کرام ضلالت ګمراهۍ په 14 قسمه باندې بیانه کړې ده. اول علماء کرام فرمایي هر هغه کار چې هغه دین و انسانانو ته مهیا کړي چې داسې کار به کوې، داسې عبادت به کوې، داسې ترتیب به کوې، هغه انسان په هغه کار کې کمتوب وکړي، د دین په احکامو کې کمتوب کوي، دا نه منم، دا کوم، دا په وسم د پره دغله به بیا ګورم، دا به داسې کوم، دا به داسې کوم. دا کمتوب د انسان لپاره د ګمراهۍ یو غټ سبب ګرځي.
نن د یو شي انکار منع کول ما په وس نه ده پوره. بل وخت شیطان ورباندې غالب سي څه وخت بیا ورته وایي اوس نو انکار یې وکړه دا درسنه کوم منه مې نه. بعضې بیا په دین کې په احکامو کې یو شی زیاتول کوي له ځانه ورګډوي د خدای په رسول پسې درواغ تړي یا په دې خاطر باندې چې زه په انسانانو باندې ګران سم یا په دې خاطر چې زه په انسانانو کې مشهوره سم چې له ما څخه څومره پوه زده کړه د علمه ده. دا هم د ګمراهۍ یو سبب دی د ضلالت یو سبب دی. دا سبب انسان حتی کې تر دغه حده رسي لکه فرعون او نمرود لکه نور بیا دا خدای دعوه وکړي. په دغه سبب د لوړوالي په سبب کې یو ډېر لوی ظالم بادشاه د وخت د زمانې مسلط شولی. ډېر انسانان وانو چا د نبوت دعوې وکړې چا د خدایي دعوې وکړې چا د چیز دعوې چا د چیز دعوې مګر بعضې بیا دا رقمول چې هغو به ظلمونه کول بقاعده. ما وایي په 14 قسم کې 2 قسم بیان یو کم توب کوي د دین اخر کې انکار وکړي دا شی زما په وسه نه ده پوره نن لمونځ نه کوم نن مې سستي ده نن کار لرم نن خلاص نه یم نن روزه نه نیسم نن مې دا خیر کار په وسه نه ده پوره او نه ده پوره د یو وخت بیا شیطان انکار په وکړي دا کار ګرځي د دین ستنې له په موجه کوي بس ختم. دا انسان بل چا ته ضرر نه رسي دغه انسان و ځان ته خالي ضرر ورسوي بس. یو بیا په دین کې زیاتوالی کوي غټوالی کوي د ځانه پکې ګډوي هغه ګمراهي انسان د خدایو سبب ته رسي بیا بل پورته کوي زه خدای یم رسول یم غټ دعوا کوي غټ اعلان کوي. اوس ابراهیم علیه السلام په زمانه کې یو داسې انسان د مځکې پر سر تیر شو لکه فرعون. علما کرام فرمایي د دغه د فرعون په بچه کې خاص فرقونه نه ول یو خاص فرق یې نه ولی. فرعون اعلان وکړي چې انا ربکم الاعلی زه یوازې خدای یم لوی خدای زه یمه چې انسانانو به بتانو ته سجدې لګولې یم د به نه یې لکوي سر به ځین پرې کړي چې ماله په سجده لګوي یا به باندې راځي برای راست به سجده لګوي یا کلمه لرې یاست په کلیو په دیهاتو په د درو غرو څلور غرو په اخره پرته یاست زما مجسمه زما بت به جوړوي زما په شکل بت به جوړوي ته به زما ته عبادت کواست. دا د فرعون هغه لوی خدایي د خدایي دعوا یې وه. نمرود هم دغسې یو ظالم بادشاه تېر سوی دی هغه بیا دغه اعلان کړی وی چې که ته هر چا ته عبادت کوئ بت یې کوئ سخندرانو غواو نور حیوانانو ته کوئ و بوټو ته کواسته و دیوالو ته کواسته هر شي ته چې عبادت کوئ زه وتې ته مړۍ چای اوبه په خپل محل په خپل بازارو کې نه یې کوم ټیکس زیات درته اخلم عبادت اجازه ته هر چیز کوئ هغه کواسته که زما عبادت کوي و ما ته سجده لکواست موصول به کم وي ټیکس به هم کم وي ظلم به هم کم در باندې کوم الټه به خورک خورچم در باندې کوم ستاسو د میاشتې نفقه او راشن به هم زه در کوم دا داسې علات د نمرود او د فرعون په بچه کې داسې فرق و نمرود الله جل جلاله په قهر په غضب ونیولې په خپل مچر سره مړ کړی داسې کښنی مچر چې نن زما ستا پر بدن باندې کښېني 20 لیره باندې کښېني مګر ماسې ول یو کوم زه یو کوم یو تبه ده هغه تبې ماسې مرض علت له وایرسه ماسې یو بل مرض نشي پیدا کولی په انسان مګر دغه مچر چې نن باران وشي مړ شي تیز هوا راشي دی مړ شي مرګ لږ ډېر ګرم شي دی مړ شي هوا لږ سړه شي دی مردار شي مړ شي نو څونه کمزوری شي نه هوا برداشتولی شي نه لمر برداشتولی شي نه بل دا رقم سړه او توده برداشتولی شي
هغه کمزورې ښځه الله جل جلاله دغه انسان غر کېدل راوسه مردار یې کړی. فرعون بیا لویه دعوا کړې وله. الله جل جلاله په قهر په غضب داسې ونیولی چې تر خپلو اوبو یې لاندې کړی، په څپو یې ولی مردار یې کړی، مړ یې کړی. په مرګ کې داسې فرق. الله وایي که ته چې لویه دعوا کوې د لویې کارنامې سوچ دې راخسئ، زه تا ته موقع در کوم، وخت در کوم، زمانه و تعالی در بخشمه، خلق ستا تابع کومه، په خلقو کې ستا قدر پیدا کوم په دا ظلم په دا جبر باندې. مګر یو وخت به بیا راسي که دې سخت حالات کولی په سخت ګریب په دې ونیسم، که درمیانه حالات کولی له داسې چې به مرګ در پیش کړم، مرګ درته راوله چې اریان به پات شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټول عرب کې له خپل اکا څخه بیخي ډېر په عذاب ویل، ابوجهل څخه بې انتها ډېر دین په عذاب، دومره زین په عذاب و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بازار کې څه ټیم روان د خپل اکا به په شان و خوا پسې نارې به او رب یا اهل عرب، ای مخلوق ای عرب ګډیه، زما دغه وراره لیونی دی، ګوره چې په خبرو کې رانسي. نور یې په ډبرو بې ویستلی و انا به یې ټکولی، بیا بدرنګي و بېزتي به د شا له خوا پسې کوله. یو وخت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته داسې حالت دشمني ورسره کوله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سجده مبارک کې په مکه مکرمه کې دی په سجده وی. دا یو بل منافق ته ویل ابوجهل زه به تاله دومره سونا یو شی درکړم، ورسته یو غټ لرې ډکره لرې راواخله د پیغمبر علیه السلام پر سر مبارک باندې ونیسه. د سجدې نه اوس راپورته کېدی. بل ورته راولې اوس پیغمبر علیه السلام په سجده دی په مکه کې، دی چې له سجدې راپورته کېږي و دا غاړه تېره په ټور واچي ټینګ یې وپېچ دا غاړه باندې سر باندې مړ یې کړ. بله ورځ درېیم وارې بیا په خپله حمله پر کوله چې زه به ورسمه. نبی علیه الصلاة والسلام په سجده دی وربسم، دا به پر هغه سجده کې بستر پسې پرېږدم چې ورته راغلی الله د جهنم اور ورته ښکاره کوي، د جهنم دروازې ورته راخلاصې کوي. په سترګو په دنیا کې جهنم په ټول روح زمین باندې یو انسان نه دی بل چا نه دی لیدلی. په ټول دنیا کې الله جل جلاله جهنم و انسان ته ښکاره کړی دی، هغه دی ابوجهل د نبی علیه الصلاة والسلام اکا دی. دغه ابوجهل و نبی علیه السلام دومره ظالم انسان و چې ټول عرب له ده بیرېدل. ګوره الله ورڅنګه عذاب ورکوي چې څه ټیم د جنګ بدر په میدان کې د بدر په میدان کې دی یو ادنا کشی و کشی د مځکې زمیندار د زمیندار یو دوه دانې زویان ول، دوه زمینداره کشیان ول، یو د یوه کشي زوی یو د بل کشي زوی. دا راوړه د نبي علیه الصلاة والسلام د جنګ و صفو ته راغی. حتی یو له بل غټ ملازخه یو غټ عالم یو غټ پوه له صحابي زغال وکړی، ورته ویل ای صحابي مخامخ چې کوم کافران وله په دې کفارو کې ابوجهل کم یو دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د ډېر تکلیفونه رسولي. هغه ورته ویلي ول هغه مخامخ یو دی چې څه ټیم د ګوت ورته نیوله، دغه دوه د کشیان اولاد پکې حمله کړ، پر هغه ځای په چړو ځله سر یې کړی. نو ابوجهل به دی زخمي پروت وي، نو اعلان یې وکړې، نارې به ویلې ول کاش چې مړ سوی وای خو د کشي زوی نه وی مړ کړی، کمزوري سړي نه وی مړ کړی، کښې هلک حمله نه ورباندې کړی، داسې چا نه و مړ کړی چې هغه په کښېنه چړو زه مړ کړم. لوی سړی یم، غټ سړي به جنګ را سره کړی، زورور جرنیل یو غټ قوم سردار به جنګ را سره کړی. مګر زما مرګ له دا رقم چا څخه راپېښ شو چې هغه یو خوار فقیر ملنګ یو کشی د کشي زوی هغه له ما سره حمله وکړه مړ. نو نمرود یو داسې باچا تېر شوی. بیا ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله په دنیا کې د راتګ لاره ورکړه. نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام څه ټیم دنیا ته د راتګ لاره برابرېدله. نو په دغه ورځ باندې ابراهیم علیه السلام نمرود خپل محل ته راننوتی او خپل دربار ته راننوتی. چې راننوتی نو داسې نجومیان ول، جادوګران ول،
هغه بېبخته خلک ول چې د هغو علم اوس هم زموږ په معاشره کې راز دی پروت دی، انسانان په هغه کې غرق دي، ایمانونه یې پکې غرق کړي مسلمانان. دا علم چې کم انسان و دغه توجه کوي یا کم انسان په دغه یقین لري، علما کرام وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دا انسان له ایمانه خطا کېږي. علم چیش دا جادو نور داسې علمونه چې هغه د انسان نه غرق کېدو یو سبب ګرځي. نو دا د جومیان دا ولاړ دا ټول ولاړ چې سر ټیم نمرود راننوتلی ویې کتل چې دا غږ یې وکړی چې ای نمرود ولې داسې پریشانه ولاړ یاست، ولې داسې زهیر ولاړ یاست، خیر دی څه پریشاني پیسې؟ نو دغو نجومیان ورته وویل ول داسې کار پیسې دی چې نن موږ د علم نجوم دا یو ځان ته بل علم دی، یو بله پوهه ده، یو بله لاره. موږ د علم نجوم په ذریعه باندې نن ماښام په خپل مابینځ کې یو مراقبه، یو مکالمه، یو مجلس جوړ کړی. موږ چې ستوري وکتل د ستورو په مابینځ کې ستوري را روان دی، په استقبال ورته کېږي په نورو ستورو. نو دا واضح ده او ښکاره خبره ده چې یو داسې انسان روان دی چې ستا د ګمراهۍ د غلالت او ستا د تباهۍ چې کوم ذریعه تا ګرځولې ده دا به الله جل جلاله نیست نابود کې غرق به کې ختم به کې. نمرود چې دا واورېدلی ویل فورا څومره وخت کې به راسي ویل کم از کم په لنډه موده کې. نو اعلان یې وکړی چې څومره کسان ران دا ټول راولې زما په دغه محل کې بند کاس، څومره زنانه دي دا ټوله بار بند کې په خپلو کورو کې بند کاس د کورو د باندې مړی لګوي. ونران ته خپل راشن په ټیم وشوز ته خپل راشن په ټیم. دا به یو بل ته نه سره ځي چې دی جماع هغه مستري شپه ورځ تېره کړي دغه دنیا ته راشي لطفه دنیا ته راشي. نو الله ویل زه غواړم، الله ویل زه راولم، الله وایي ما د انسان نه ټه معلومه کړې ده چې کوم په یکون انسان نه چې روح زمین ټوله د الله په احکام په خلاف باندې ودرېږي د الله تقدیر نشي بدلولی، د الله احکام نشي رد کولی، د الله احکام نشي خرابولی. نو څه ټیم چې بیا نمرود د ابراهیم علیه الصلاة والسلام پلار چې آزر نومې دی، آزر دا د نمرود ځان ته یو خاص شی لاس یو شی رایټ هینډ شی لاس یو د ده ټول حالات، ټول رازونه، ټول معلومات دا و دغه انسان ته معلوم و دا آزر ته معلوم. بعضې روایت کې راځي وایي آزر باقاعده د نمرود یو خاص پاسدار ولی چې اول لار به انسان ملاقات ته 10 ملاقات کې بیا به له نمرود سره کوي. نو د ابراهیم علیه السلام والسلام پلار مخصن په پیره باندې په دروازه باندې یوازې ولاړ. ټول انسانان که نران دي کشیش دي الله داسې د خوب غلبه ورباندې راوستله چې انسانان په هغه ته ادراک معلومات نه ورته کېږي. ابراهیم علیه السلام والسلام راغی، ابراهیم علیه السلام والسلام مور مبارکه دا راله په د شپې په خپل کور کې هوا ورته پورت شو، شوق ورته پورت شو، د خپل خاوند ملاقات مې کوی، خپل خاوند مې لیدلی، خپل خاوند ته ورځ مې شپه ورڅه تېره کړې. نو دا را روانه سو راله د محل و دروازې ته ابراهیم علیه السلام والسلام پلار آزر دا دلته خپل شوق پورت شو، کاش چې ما نن خپل کور ودانې لیدلی وای په سترګو، نن یې ملاقات ورسره سوی. په دا رقم ملاقات باندې الله جل جلاله په محل کې دننه دالې ته د شپه سره ور تېره سو، بېرته سره په ناست سره لاړو. الله جل جلاله چې دا سبا باندې دا نطفه راوړه دنیا ته د پلار له ملا څخه د مور له سینې څخه دا راله د مور رحیم ته لاړه، د مور ونس ته ولاړه، لاره جمع سوه، ستوري ورک سو په اسمان کې. هغه ستوري چې کوم ستوري را روانو په استقبال ورته ولاړ، ستوري ورک سو په اسمان کې. یو ستوری ټول رڼا جامع المجمع دا ټوټل دنیا اسمان ځکه روح زمین دا ټول دا رقم په ځان کې تابع کړ دی. ولې چې نوم نجومیان مخصن بیا ناست په علم کې چې ویې کتل اوهو دا تاوان پېښ شو، دا خو لاړو ملاقات وسوې، دا خو ونیول سول او ستوري باقاعده د نمرود پر محل باندې برابرې باندې ولاړ د علم نجوم په ذریعه مطابق یې کتلی چې معلومه دا شوه چې دغه کار دغه ترتیب دا منظم کېدل دا دنیا ته راتګ دا الله جل جلاله دا هلته کړي چې په کوم ځای د غرقېدو د سبب ذریعه جوړې شي.
نو بیا الله جل جلاله چې څه ټیم بیا نمرود صبا باندې راغی چې وایي ته نجومیان زعام وکړي نجومیان ورته ویل ورکشنې پیدا سوې کشنې راغلې د روح زمین وسرته بیا یې ډېره مخته واقعه بیا بعد کې ابراهیم علیه السلام په یو غار کې الله جل ولادت نصیب کړي له ولادته بعد ابراهیم علیه السلام ته خپل مور شیدې نه جوړ کړي خپل مور چې به ورتله سب به یې کتلی د دار به کولی سلیوانو نه یې خوړلی ګیدړانو نه یې خوړلی مارانو بلو بلاو خزندو نه یې خوړلی ایا راځه چې اوس ورسو دا خپل زوی د دار و چې څه ټیم به ابراهیم علیه السلام په غار کې لکه په کپړه کې وبیا چې مور د باندې راوته الله جل یو ډبر راګیر که غار ته به ورباندې چې بیا به مور راتله د زوی د دار ته الله جل جلاله به ډبرې ته امر کړي ډبره بیا قدرتي لرې کېدله بیا به دا ښځه راله خپل زوی دار وکړي دا معجزات د انبیاء کرامو دي چې څه ټیم مور ووتله غاره لاړه ډبره راغله د غار وخوته الله به جبرائیل ته امر وکړي ورسه جبرائیل لاړ شه د ابراهیم علیه السلام د دواړو د بټې ګوتې یو ګوته راواخه په خولې کې ورکښېده دا بل لاس بټه ګوته هم په خولې کې ورکښېده او د یوې ګوتې څخه شیدې له بلې ګوتې څخه شات په دغه انسان تر شروع کړي ابراهیم تر شروع دا دغه زراکه خوراک دا ترتیب منظم کېدل دا روان سوی ابراهیم علیه السلام په دنیا کې واحد داسې انسان یو پیغمبر علیه السلام یو ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام نیکه دی پیغمبر علیه السلام لمسی دی پیغمبر ابراهیم علیه السلام په مثال د نور انسانانو نه ولی چې کوم کوچنی اوس موجوده حالات یا مخته حالات چې انسان په کال کې څونه غټېدی ابراهیم علیه السلام په هغونه په شپږ په ورځ کې غټېدی هغونه به د ابراهیم علیه السلام په میاشت کې غټه کېدی چې کوم انسان په کال کې هغه په میاشت کې ابراهیم السلام دغونه زیات غټېدی یعنی پرورش د ولادت پرورش د ابراهیم علیه السلام داسې په تیز په ترتیب اوه کاله بعد بعضې اکثر روایت کې راځي وایي 9 کاله بعد 9 کاله بعد ابراهیم علیه السلام له خپله موره پوښتنه وکړه وایي موره تاسې د کوم چا عبادت کوئ هغه ویلې ویل موږ د دغه مخامخ ستورو عبادت کوو ویل سمه ماښام راوتلی د باندې د شپې ستوري ولاړ و ستورو ته وکتل و ستورو ته ویل ای ستوري تاسې که واقعتا خدایان تخلیقین یاست مالکین یاست یا رزقین یاست یعنی دا یکم یاست انسان د اسباب د چلولو طریقه تاسې کوئ نو زه به ستاسو بلکل تابع یم ورځ تر مرګه پورې زه به ستاسې عبادت کوم ماښام سهار شو سپېدې چودلې ستوري په اسمان کې ودانست چې وایي کتل ابراهیم علیه السلام اعلان وکړی چې بلکل دا ستوري قطعا دا خدای نشي کېدلی ولې لوی رب هغه دی چې هغه پناه نه لري دغه پناه ولر الله ورک شو دا غیب شول سهار بل راغلی بیا یې وکړي څوک دی ستاسو لوی رب څوک دی د چا عبادت کوئ هغه لمر ته بیا لمر ته دغسې گفت وکړی که واقعیتا داسې یې نو پناه ماخ ورکېږه مه ځان وساته خپل طاقت جاري ساته په ځان کې بردودت او سوړوالی کموالی په ځان کې مه راوله لمر اوس سپوږمۍ هوا سړه اوس سوړ شو بله لمر وي هوا تودس بیا ګرمي سخته راځي یو حالات نه لري خدای هغه دی چې په یوه طاقت کې ولاړې نه کمتوب لري زیاتوب لري کمتوب نه لري تقدیر پسې راغلی تقدیر هغه تویل کېږي چې هغه لوی رب په خپل حالات باندې محکم ولاړې تغیر ته بدل نه خوري لمر هغه دی چې تغیر ته بدل خوري نو دا یې وکتل بېرته خرات کړی ول دا نس کېدی او حتی که آخری فیصله په دا اعلان وشوی چې زما لوی رب یو لوی خدای دی له هغه خدای بعد الله جل جلاله بیا ابراهیم علیه السلام ته ژوند ورکړي زندګي یې ورکړه غټ سولې د خاوند شوي د کور ودانې بیا الله جل جلاله 100 کاله بعد سپین ږیري په زیړ کې سپین ویښته الله ورته ویلې چې ابراهیمه اوس به زه تا ته یو زوی درکړم او داسې زوی به درکړم چې نیک صالح زوی به او داسې زوی به درکړم چې انشاءالله الرحمن الله جل جلاله به ستا د هغه لورې له برکته به دین نور مخته لاړ شي دین به نور پې لاړ شي دین به نور لاړ شي په انسانانو کې به سره خور شي
نو دا خبره له کولو څخه بعد الله جل جلاله اسماعیل علیه السلام دنیا روح زمین ته راوست. د اسماعیل علیه السلام د دنیا د راتګ بیا وار ډېر فلسطین کې سکونت، شام کې سکونت، بیا ته الله جل جلاله په فلسطین کې پروت دی. اوس الله امر ورته وکړي. خاص د مطلب خبرې ده. الله امر ورته وکړی چې ای ابراهیم خپل زوی د قربان که. ابراهیم علیه السلام قرباني وکړه، صرف دا قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام سره کښېنستی، روایتو کې راځي 1000 اوښان یې ولاړ. په دومره شپه باندې بیا الله ورته ویلی چې ای ابراهیم قرباني وکړه. ابراهیم علیه السلام په دا سبب باندې بیا 1000 قرباني وکړه، 1000 اوښان یې ولاړ. په درېیمه شپه باندې بیا الله داسې امر ته کوي چې ای ابراهیم تا ته چې ما په کم عمر کې یو خاص نازولی تحفه درکړې زوی چې ستا و تا ته د روح نه ډېر ګران دی. ای ابراهیم هغه نازولی اسماعیل، هغه نازولی زوی، هغه ما ته قربان، هغه ما ته قربان، هغه زما د قرباني وغاړې ته کښېږه. اوس په دغه خبرو کې یو بل آیات هغه به دغه تشریح وکړه. الله وایي انسان ته، الله وایي انسان ته ما 2 شیان ورکړي، ډېر نعمتونه دي بې شمار دي، خو 2 شیان دا رقم دي چې انسان ایمان پکې خطا کېږي. یو مال، یو اولاد. مال دا رقم دی چې انسان که په صحیح معنی په ترتیب منظم کې ترتیب ژوندګي په تیری دغه انسان په هغه مال مطابق و خدای ته ځان رسولی شي او رسول ته ځان رسولی شي، د دین په احکام په چوکاټ کې ځان کېږدلی شي. دغه مال د انسان د نقص د ذریعې د هلاکت هم ګرځېدلی شي چې انسان په غلطه لار روان کړي، په خمار، په سود، په جور، په ظلم، په جبر، په نور دا رقم په عیش و عشرت، په نوشو په تماشو کې د خپل اهل و عیال په خلاف دا انسان چې استعمالوي دا د انسان د هلاکت ضرورت. دوم اولاد الله جل جلاله د انسان لپاره د خیر ذریعه ګرځولې ده، مګر دا رقم چې ته هدایت که ته طریقت که په شریعت ته په هغه انداز په چوکاټ کې برابر کېږي چې کوم سبا ته د ساله مخکې تګه بعد دی ته د ذریعه د هدایت وګرځېږي. زوی اولاد کلوري که زوی دا کې فرق نشته. دا الله جل جلاله و انسانانو ته طریقت د هدایت ګرځولې ده. هدایت دا رقم، هدایت په 2 قسم، یو احسان الی المطلوب، یو اراد طریق. احسان الی المطلوب دا ته وایي انسان نه پیدا شوی، علم یې وکړي، تعلیم یې وکړي، پوهه وکړه، زده کړه وکړه، دا ورته معلومه شوه. خو الله سته، رسول سته، قرآن سته، حدیث سته، شیطان سته، الله عذاب او سیستم ترتیب، دا ټوټل علم پوهه له د انسان سره راغله. دې ته وایي اراد طریق، صرف معلومات، لار ورته معلومه شوه، ادراک ورته وشي. وهدیناه النجدین د 2 واضح لارې کې یوه لار ورته معلومه، دا صحیح لار، دا غلطه ده. یو راځي احسان الی المطلوب، خاص یو انسان راس د دوز ماجد مخ ته ودرېږي، ما له پلانی کور راوشي، زه ورته یم هغه مخامخ ګلۍ کې کور دی، بس دې ته اراد طریق. خلیل ملیار وشي، هغه ګلۍ کې کور دی، بس. یو راځي احسان الی المطلوب، زه تر لاس ونیسم، راځه حاجي صاحب، خاص دروازې مخ ته ودرېږم، حاجي صاحب دغه دروازه در وویټ. دا زوی مال دا د انسان لپاره احسان الی المطلوب دی چې د خاص تر الله پورې لاس نیولې رسوي، خاص د هغه خدای له قهر له غضب له بچاودلو څخه انسان دا رقم لاس نیولې راګرځي، مګر چې انسان په هلاکت د خیر ذریعه کې نه وګرځي انسان بیا خراب کوي. نو دا مال د اولاد، ځکه پیغمبر علیه السلام ته مال خدای ورکولی، ده به ورته ویلې چې ما ته مال مرګ. یو ورځ په صحابه کرام حدیث دی، پیغمبر علیه السلام ناست په مجلس راپورت شو، کوم څه کوي، شان ټینګ ټینګ کوي، خپل په ټوټ کوي. صحابه کرام ورته وایي یا رسول نه دوړه شته، نه خاوره شته، نه چیست نه، ته ولې لاسونه کپړې شان ټکوي؟ وایي دنیا وایي ما صرف د زما بوی له ځان سره ولګوه، ما خو له ځان سره دنیا اوس ما ته راغله، وایي ما صرف دومره ځان سره واخله چې زما بوی خو له تا سره وي، ته خو ما ځان د دغو نه نږدې کوې، وایي ما هغه هم له ځان سره وټکوم چې دا بوی دې په ما نیسي. دا یو اولاد پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړی، طاهر مقاسم دی، عبدالله دی، دا اولادونه خدای ورکړي وو، مګر اولادونه الله جل په کم عمر کې ځینې وخت
صرف په دې طریقت باندې چې بعد کې بیا حالات دغه نبوت د انسانانو دپاره د میراث نه ګرځي نبوت پر کوم چارل پر هغه ځای پسې ختم دا یو جلا علم جلا خبره چې ما جواب وکړ دلته بیا اسماعیل علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام امر وکړي چې اسماعیل وماته قربان اسماعیل علیه السلام څه منظم سي تیار سي شایست ولې منور سولې محمد مطهر سولې برابر څه خدای تعالی ورته نصیب کړي زیب زینت چې څه ټیم دی د قرباني وځي ته لاړې قرباني کېدلو ته ورسېد دلته چې ابراهیم علیه السلام دغه نقطه به خلې ووایي ابراهیم علیه السلام څه ټیم چاړه ورباندې کښېږدله د چړې په کښېږدلو په ټیم کې ابراهیم علیه السلام په چړه باندې زور کوي ټیټ ټیټ زورونه کوه مګر پرې کول نه راځي ابراهیم علیه السلام بیا چړونه واخې په ډبره ټینګ 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 وایه ومشه شی ومشه بیا ورسه بیا زور ورکه نه کېږي دلته ابراهیم دومره جذبات وایلی چې د ټول وجود طاقت یې دغه لاس وایست دا مټ یې وایست مګر چړه یې نه اخلي چړه پرې کول نه کوي دلته چړې غږ ورباندې وکړي چې ای ابراهیمه وتا ته الله یو امر وکړي چې لاړ ځه خپل زوی د قربان وما ته الله په سکینټو په حساب کې لس وار امر کوي چې پرې مه کوه مه پرې کوه چې څه ټیم دا خبره کېدله شاته جبرائیل امین د هغه خوازه حیوان ورته راوړه د جنته د هغه حیوان ولې چې حابل و قابل روایتو کې راځي د هغه حیوان هغه د قرباني حیوان الله جل په جنت کې روایتو کې راځي لس زره کاله الله جل جلاله دغه حیوان په جنت کې ساتلی بیا هغه حیوان الله ورته سره جبرائیل امین چې څه ټیم رانږدې شو ابراهیم علیه السلام نو غږ یې وکړی الله اکبر دا خبرې ورته دوه تکبیرات یا په روایت کې راځي درې تکبیره پر کې نس یا درې یا دوه تکبیرات چې وویلې تکبیره الله اکبر ابراهیم علیه السلام بدن کې خوله پوهېږي اته زوی قرباني ده اته چړه کار نه کوي اته زوی قرباني بدن کې خوله پوهېږي دا پریشانه دا لږ حواس دي بدن دی نفس دی پرې کېدل دی چې زوی قرباني کوم معمولي خبره نه ده مسلمانان هلته بیا چاړه کار نه کېده الله هم ورته سوچ وکړه پریشانه دی خور کوي چې نه چاړه کار کوي زوی ځي یو خوا نه کېږي چې هغه ویل الله اکبر زه په وجود کې په خپل اواز چغه پورته شوه چې بیا ویلې لا اله الا الله والله اکبر دا خبر شو کړه اسماعیل علیه السلام اتر راپورته الله اکبر ولله الحمد دا کلمات جاری شول تر نن تاریخ پورې پر ټولو مؤمنانو باندې واجب دی چې دوی خاص کر هغه مسلمانان چې هغه د باندې هغه انسان مسلمانان یعنی نساء او مرد ښځې نران د باندې هغو باندې د کلمات د لمانځه بعد په زور ویل واجب دي خامخا وي ښه خبره شو خامخا نه یې کړه هغه ښځې چې هغه په کورو کې دي هغه سوکه ویل واجب دي نه به یې لکې تک دې نه یې لکې بل محترم دوستان بیا اسماعیل علیه السلام قربان دغه د دې کې الله جل جلاله حیوان ورته دا یو واقعه په دې کې څو مسلې ما درته راوایست اوس مسلمانانو ورونو الله جل جلاله و انسانانو ته یو خاص عمر ورکړی یو خاص وخت ورکړی چې انسانانو دغه عمر دی دغه وخت دی دغه مال دی دغه اولاد دی دغه ترتیب سیستم دی چې ما ته مهیا کړی ما ته پیش کړی الله وایي چې انسانان ما غرک بربک الکریم تی چیز په گمراهی کې تی چیز په هلاکت کې اچولی یاست د خپل رب کریم ذات څخه چیز په هلاکت کې اچولی یاست تی مال کوم شي حساب راک د مال د اولاد د حواس خمسه د سترګو د خولې د پزې حواس خمسه د خپل کور ژوند زندګي د عزت او د قدر د جاه او جلال د زیب او زینت د کوم شي حساب الله تعالی ګوره انسان چې سوچ وکړي داسې تخلیق کرده شی نشته چې هغه ذات یو خالق نه لري موټر یو خپل استاد جوړ کړی انجن یو استاد جوړ کړی دا مسجد یو مستری جوړ کړی هر شی چې جوړیږي هغه په یو تخلیق کرده په یو خالق جوړیږي د ټول دنیا وجود خصوصا د انسانانو وجود دا تخلیق الله جل جلاله ما په خپل کړی موږ امام پر خبره اوس امام غزالی صاحب رحم الله وايي چې انسان وايي چې زما دا ایمان دی چې زموږ خالق تخلیق الله کړی زموږ رازق الله دی زموږ مالک الله دی ورته بل الله حضور ته پیش شو مګر دا انسان بیا ودغه شي ته تیاری نه کوي د الله حضور کې دغه وای دا دروغجن غټ دروغجن دا انسان مسلمانانو ورونو دغه دین دغه وخت
دا حالات دا عمر دا طاقت دا جاه و جلال دا بیا نه راځي. پرون کومه ورځ وه نن کومه ورځ جلا ورځ اختر سبا دغه ورځ نسته بله بیا دغه ورځ نسته. مسلمانانو نن کوم عمر دی سبا دغه عمر نس، نن کوم دنیا ده سبا دغه دنیا رسنس، نن کوم اولاد دی سبا دغه اولاد نه چې بیا مو تابع کول ځان کوي. نو مسلمانانو ورونو باید چې موږ خپل مال اهل و عیال اولاد ژوند زندګي په داسې کار کې مصرف کو په داسې لاره کې مصرف کو کم از کم که د ورځ د محشر د هدایت فرقه نه ورشي دونه خونه چې غاړم په بندي دونه خونه چې دغه وجه بیا ورته پساوم دونه خونه چې د ګمراهۍ سبب مرتلته وګرځي. مسلمانانو ورونو اوس به تاسو د بعد اختر المنځ بعد تاسو بلار څه قرباني اوس قرباني په چا واجب قرباني په هغه چا واجب ده چې هغه د مال طاقت لري. مال څومره سره زر ونیمې تورې سپینې زر 250 نیمې تورې خو دا نن سبا سپینې زر او سره زر په موږ کې نشته. داسې د شي سره لږ څو ګرامه که ډېر یو توله یې ډېره مالداره شي 2 تولې 3 تولې بلا نه پخوا خو به لوښ ول برتنان ول کوزیې به ولې بشې ځکه دا غټ طاقت ثابت کړه. نن سبا ولا مفتیان کرام علما کرام فرمایي چې له کومه چا سره 1,350,850 روپۍ طاقت وي یا 1,350,850 روپۍ مال ورسره 1,350,850 په اضافي مکان مځکه ورسره پر دغه انسانانو باندې اختر واجب دی خامخا به کوي. اوس اختر به چا واجب چې کوم څوک د کور موکل تاسو را مخته سي د باندې خلک په دغه کې نه ولا ما مخته خلک مرته دغه ته په بلوځو دا شنه کوم انسانان چې هغه انسانان طاقت توان دي شي لري چې هغه کور مسؤل دي موکل د کور مسؤل دی لاندې مامورین مسؤلین د هغو غاړې خلاص دي د کور مسؤل به غاړه اختری کوي. مسؤل ودغته وایي د کور کم کار دی کم خبره ده کم مشوره ده کم مجلس دی دغه مشرې کوي بالا به څوک نه دی چې کوم انسانان له خپله مخه کاروبار ژوند زندګي یو په سودا یو ترتیب یو منظم سیستم برابروي پابانه د خبره دی نه خبر هغه انسان د مال د اهل عیال وي هغه انسان باندې اختری واجب دی خامخا وي. دو مسلمانانو اختری په کوم عمرو باندې سره کېږي پسه عزه دا په کال عمر پسه په ګرایات راځي وایي مړیی مال که د شپږ میاشتې وي خو مګر شرط پکې دا دی چې د ده پربه طاقت د ده موټوالی دومره وي چې په مال کې ایله کې ته دا هم فرق نشي کولی چې دا د کال دی که د شپږ میاشت یعنې دومره چاغ وي داسې نه چې کښنی وری د شپږ میاشت غټ حیوانان بودګان دا 2 کلو اوښان دا د 4 کلو اوښتې 5 کلو ته رسېدلي دا یې عمر شو. دوم مولانا پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي د قرباني کولو آداب زده کړي آداب دی ترتیب دی کوم آداب دی اول آداب دی قرباني به دومره کمزورې نه وي چې ته د حلالېدلو ځای ته تر پښو ونیسې کشې په زک زور یې کشې کشول پکې نشته داسې په یو ترتیب په خوراک په شپ په یو لاسه یا سپکې وخت تر هغه ځای ځان ورسه دوم قرباني سي علی رواس علما کې پیغمبر صلی الله علیه ادب بیانوم او قرباني سي علی رواس تاسې کوشش کوئ داسې طریقه به داسې چای باندې علی رواس چې هغه په علالیدا پوهېږي علالیدا کې الله جل جلاله 3 رګه پیدا کړي یو رګ له دغه سپینې شي سره دته برابر حق سره برابر یو رګ دې خواته یو رګ دې خواته دغه 3 رګونه دا واجب دی فرض چې انسان به پرې کوي که چیرې انسان 2 رګه پرې کړل دا 3 ځم پاتې شي په غلطي کې هم سي که 2 پرې کوي یو پرې کوي 2 ځم پاتې شي دا د مردار روان نه دی یعنی چې موږ غاړه پرې کوو له دا غوږو سره برابر له دې غوږ له دې غوږ له دې غوږ څخه چاړه راکش تر دې غوږه پورې دا ټول 3 رګونه یو رګ دت چې 3 سره رګونه پریس دوم بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو څه ټیم قرباني کوئ تاسو سر د قبلې خواته کوئ بل پیغمبر اسلام فرمایي چې تاسو قرباني کوئ چې هغه دومره تیره کوي چې پر دغه حیوان باندې ته هېڅ تکلیف نشي تېر چې څنګه چاړه پر کشواس چې حیوان خپله ساه وکړي بس ختم شي او بل پیغمبر اسلام فرمایي چې څه ټیم تاسو قرباني کوئ دا پښې ټینګ تړاس د ټینګ منظم کوئ چې داسې پرې کس
زخمی په حالات کې دی د ولاړ شي ټوپونه وي خوش شي د زمنډ کې نو دی به زخمی پرېته به ویني هغه به خوش وي دا یو شی دوم علما کوم پیغمبر اسلام فرمایي چې تاسو څه ټیم قرباني کواس د قرباني اول دا څو حکمونه د خامخا یاد ساته چې څه ټیم قرباني کواس بغیر بسم الله کچا الله کې مردار بسم الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله کچيري انسان پر بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر دا ورشه خبره کچيري انسان نور شي سکي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان محياي ومماتي لله رب العالمين دا کلمات انسان وای پرغه قربان دا ټول به تر خو دا چې قرباني و چې سور شي سای وخت هغه بعد به انسان اوس پیغمبر اسلام فرمایي چې ستین تاسو قرباني وکاس له قرباني بعد الته پرغه شي ولاره یو دعا وکفزوک معلومه نه ملازمه نه چې لاسونه پورته کې دعا فزره کې دعا وکړه چې خدای تا پر ما قرباني واجب کړ نن ما ته تخبل زوی نازول زوی ورز ما ایمان کمزوري بیا زما ټول ایمان په ما مین دی بیا زما ټول ایمان په اولاد مین دی نن تا زما د مال د اولاد ټول شان خرابت کړکې اټ کړکې نن تا ما ته په دغه شله ما راځي کېږي خدای ته زما په خپل دربار کې د زما قرباني قبول کړي ریاکاري مه پکې کواس مانو د شي الله کې پلانونو کمزوري الله کې مانو داس کارو کې مانو داس صدقات وکړي پلان ته ونډه ورک پلان دعم کواس د ریاکاري خپل قرباني پټ وسات خپل خیر صدقه خپل خیر راز د لزان سره پټ کې بل مسلمانانو ورونو د جمعې منځ د اختر منځ او منځ کوم دا نیت منځ کوم د لوی اختر پشپش تکبیر زویر سره خاص د تعالی را اقتداونه په دې ځر امام پسې مخ باندې په لور د کعبه شریف الله اکبر که انسان ناس وای د لوی اختر منځ کوم د لوی اختر پشپش تکبیر زویر سره خاص د تعالی په دې امام مخ د لور د کعبه شریف که انسان به خیا عجز سره منځ کوم د لوی اختر په دغه امام پسې مخ باندې په لور د کعبه شریف الله چې علماء کرام است د غم به کمزوري است انسان حافظه او دماغ کار لک دا روایت د لوی اختر کوم نور امام کم نیت خدای زما غنیت الله اکبر چې نیت وترس لعنت بعد سبحانك اللهم ولا اله غيرك والكيش چې وایسو الله اکبر لاس بکشته وزو دا الله اکبر درې ور بزوای درې ور باندې لاس بده بعض انسانان غلط الله اکبر بدل شي ګناه نه لري مې کوه دریات شو اله کبرت لاندې لك نص دریات لا غزه اکسپورت کیس خبره نه د شنمو کو شنمان موږ خلاص کوشش کوم لاندې لاس لکه اول تکبیر کې غلط شو د په دوم تکبیر کې بلته منس د لاندې ورس پر نوز په توجه سره درې تکبیر چوس بیا به الحمدلله قرات وي رکوع سجده بوس بیا به موږ راپورس چې راپورسو بیا به الحمدلله قرات وکړو بیا د رکوع څخه مخته تلو بیا به درې واره الله اکبر په څلورم الله اکبر باندې به رکوع ته لاړ بیا به هغه بعد التحیات السلام د سلام بعد به خطبه وکړي مسلمانانو ورونو خطبه سما اورېدل واجب دي بغیر له خطبه د اختر منځ ناقص دی نامکمل دی تاسو مکه دا چې د اختر منځ کې پر خطبه واره له خطبه له اورېدل بعد بیا تاسو لار څخه خپل کورو ته کوشش ډیر کواسه چې قرباني په نن ورځ کې وکاس بهترین ورځ ده کنو سبا وکاس کنو درېم ورځ کده ما شام اذان مرد باندې مر پټسي بعض د قرباني ختم او تکبیرات دا به تر څلور متر مازګر سره وایي سیسو او بل قرباني بعض خلک د شپې اختر نه کوم شان چې نه لږ خدای قرباني کوم ازګار لاله کې مخصم په یو بجار لاله کې د ورځ په یو بجار وخت نه معلوم به دا درې ټیم درې ورځې خدای دې کې د شپې لاله کې د ورځې لاله خالي حالات هر وخت لاله ورس بس صفونه سم کې سره مختصر راس شمخ سره راس دا لږ تکلیف سره وکړي په صفو کې تنگ سره ولې اولان د باندې د شو خلک ولر د باندې کوم چې د باندې خلک ولر دا نه راس راځي راس ما چې ټول د نن راس